باقي دریو منځونو کې خپل منځ کړای نو د امام سره بیا په جمع کې نشي شریک کېدی. احنافو د پاره دلیل هغه احادیث کی په کم کې چې نهي عن الصلاه فی الاوقات المکروهه اوقات مکروهه او کې د مانځنه من راغلی لا صلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس ولا صلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس. یا سحر د منځ نرستو د طلوع شمس پورې او د مازیګر منځ نرستو د غروب شمس پورې منځ اجازه نشته. پدې کې نوافل نشته. او د ماخام د پاره منه حدیث بوتیرا یو رکعت منځ ابو تیرا ده لنډه بچی ده کامل منځ نه ده. دو رکعات خو په نفل حساب شي لیکن دریم رکعت چې ده دا به سو تیرا شي. دې وجنه ماقام کوم شرکت صحیح نه ده. حسین احمد مدنی رحمه الله دې کې دا تعویل کړي چې حالات په دوه قسم دي. یو حالت اختیار ده یو حالت اضطرار ده. په حالت اختیار بیا به د دریو ټیمونو کې منځ نه کوي. امام سره به نه شریکيږي په جمع کې ځکه خپل اختیاري ده. لیکن که حالت اضطرار مثلا داسې ظالم امامي بادشاہي چې هغه بیا فریدینو بزوري ودرې مانځتا بیا په ټولو منځونو کې شریکي. وفي الباب عن عبد الله بن مسعود وعبادة بن الصامت قال أبو عيسى حديث أبي ذر حديث حسن وهو قول غير واحد من أهل العلم يستحبون أو مستحب أن يصلي الرجل صلاة لميقاتها چې منځ په خپل اوقاتو کې اذا اخرها الامام کله چې امام مؤخر کوي ثم يصلي مع الامام بیا به د امام سره منځ کوي. والصلاه الاولى هي المكتوبه. ایکم اختلاف چې دا اولنې منځانه کړه ده دا به فرضي کنا دا رسو د امام سره چې وکړو دا به فرضي. د جمهور مذهب دا ده چې دا اول ځانه چې کوم منځ ادا کړل هي المكتوبه دغه به فرضي عند أكثر أهل العلم. وأبو عمران الجوني اسمه عبد الملك بن حبيب. نوم عن الصلاة منذ بطن من ادفاتشي یا رستو بل باب ما جاء في الرجل ينسي الصلاة منستهير شي. دې حدیث کې دا چې کله ورته یاد شو فليصليها اذا ذكرها په هغه ټیم باندې به کوي. نو ائمه ثلاثه او احناف کې اختلاف دی. ائمه ثلاثه وایي چې په څه ټیم ورته یاد شو په هغه به کوي اگر چې مکروه وخت ولې نه. مثلا مازیګر نرستو ورته یاد شو سحر نرستو ورته یاد شو او د احناف په نسبت نه په صحیح وخت کې ورته یاد شو نو بیا به کوي. مکروه ټیم کې ورته یاد شو نو په مکروه کې د دې ادا کول صحیح نه دي. رستو به بیا قضا کوي. ابدا مازیګر مست احناف مستثنا کړي الا عصر يومه. په کوم ورځ د مازیګر منځ اسپیراری شمس تورسي په دغه ورځ د مازیګر منځ د ماښام باندې لږ ساعت مخکې هم کولای شي. دغه ځکه وجوب ناقص شو نو ادم ناقص شو.
ادا کما وجب شو او باقی نور منځونه هغه وخت ټول کامل نه باقي کوم مکروه ټیم نشته صرف په مازیګر کې په اخیره کې دا ټیم لا ټول ادا هغه به دې صحیح کوي څنګه چې په وجوب صحیح دی روایت الباب دائمه ثلاثه دلیل له او د احناف هغه روایت په کوم کې چې مکروه اوقاتو کې د مانځنه من راغلي ده احناف دغه روایت دا تقریبا د 20 صحابه کرامو منقول له دیو جن علماء دغه حدیث ته متواتر المعنی وي چې دا معنن متواتر دي ترجیح بچاته حاصل ای احناف چې کوم روایت پیش کړي نهي عن الصلاه في الاوقات المكروهه هغه متواتر المعنی ده او دا روایت الباب خبر واحد ده ترجیح حاصله متواتر المعنی ده دویمه وجه دا ده چې احناف په روایت هغه محرم دي او دا روایت الباب مبیح او قاعده دا چې کله د محرم او د مبیح تعارض راشي نو ترجیح حاصلوي محرم ته حرام او حلال په منځ کې تعارض راشي نو ترجیح حرام او حاصلوي دریم احناف پکې دا تعویل کوي چې روایت الباب دا مقید ده هغه روایتونو سره پکم کې چې په مکروه اوقاتو کې د صلات نه من راغلي دلته دا مطلق ذکر دی لیکن دا نور روایتو د وجنه دا مقید ده وبه قال حدثنا قتيبة قال حدثنا حماد بن زيد عن ثابت البناني عن عبد الله بن رباح الأنصاري عن أبي قتادة رضي الله عنه وعنه قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاة ذکر شو نبی علیہ الصلوۃ والسلام تا دیو خوب تمانزنا فقال انه ليس في النوم تفريط فخوب کی زیاته او تفرید نشتا خدا په هغه صورت کې چې کله د ویخېدو تنظیم کړی لکه نبی عليه السلام ليله التاریخ کې بلال ته وی مونږ برابر او بیا اتفاقی طور بلال مود شو چې دا ویخېدو تنظیم نه کړی باغې نوم کې تفرید شتا هغه به سزا ملويږي بیا ځان خپل د ویخېدو پوره تنظیم کړی او بیا هم ویخ نشي انما التفريط في اليقظه بشک دا زیاته دا په یقظت کې ده په ویخ کې ده فاذا نسي احدكم صلاه کله چې هیر کې تاسو نه یو سړی منستهیر شي او نام عنها یا د پاتې کې دا غینا فليصليها اذا ذكرها دا منځ دی کوي په هغه وخت کې اذا ذکرها چې کله یو وخت شي احناف د اذا ذکرها نه یو جواب دا کوي چې اذا څنګه دا ظرف د پاره استعماليږي د وخت په معنا دغه شان د شرط د پاره هم استعماليږي نو اذا په معنا د ان ذکرها شي بیا به دغه اعتراضات د سره راځي نو بیا به تعویلات ته ضرورت نشته ان ذکرها
چې بس کله یاد شو ان ذکرها کې د وخت معنی موجود نه ده چې کله یاد شو بیا دې په صحیح وخت کې ادا کړي. دا د کوم سفر واقعا ده؟ عن ابي قتاده قال ذكروا للنبي صلى الله عليه وسلم نومهم عن الصلاه. بعض ویلي دي چې دا پکې طرف ته چې کله نبی عليه الصلاه والسلام سفر کوو هغه واقعا ده. بعض ویلي چې د تبوک نه کله واپس راتو نو دا هغه واقعا ده. بعض علماء حنین ذکر کړی چې کله د حنین جنگ نه واپس راتو، لیکن پټولو کې راجح قول ابو داود او مسلم کی ذکر ده د غزوه خیبر په موقع کله نبی علیہ الصلوۃ والسلام د خیبر نه واپس راتو دا واقعا مخې ته راغلی و. البته صراحتا بخاری او ابو داود کې دا مسلم او ابو داود کې غزوه خیبر ذکر ده. او د دې نور اصولي جوابونه هم دي. اولنې جواب دا دی چې امام شافعي رحمه الله په دې حدیث په عموم باندې عمل نه کوي، بلکې هغه په کې تخصیص کوي. مثلا یو زنانه د داغې نمونځ هیر شوی دی یا اوده پاتې شوی او چې کله ورته مونځ یاد شو یا راویښه شوه حالت حیض شروع شوی دی. دغه ټیم کې امام شافعي رحمه الله فرمایي چې منځ به مؤخر کوي، دا قضا و بیا د حیض زمانه تیریدو نه بعد راوړي. امام شافعي رحمه الله به کې تخصیص کړی دی او د اصول قاعده دا ده چې کله په یو عام کې د تخصیص دروازه کولاو شي نو بیا په خبري واحد او قیاس سره معمولی شبهات سره په دې کې تخصیصات جایز دي. احناف پکې په متواتر المعنی سره تفصیلات کوي، دا خو په طریقې اوله صحیح دي. علامہ گنگوہی رحمه الله جواب ورکړي چې دا حدیث ادائی الصلاۃ مبارکه نسته او د وقت مبارکه ظاهر ده. حدیث چې راوړل شوی دی نو دا اونځ د ادا کولو د پار راوړل شوی دی، دا نسته او اوقات د دینه په خپل باندې معلومیږي. اذا لفظ پکې راغله اذا ذکرها د وقت مبارک دا ظاهر دی. او احناف چې کوم روایت پیش کړي متواتر المعنی نهی عن الصلاة فی الاوقات المکروهه هغه د وقت مبارک نص دی. دلته دا د وقت مبارک ظاهر او هغه د وقت مبارک نص دی. او قاعده دا چې کله د ظاهر او د نص تعارض راشي نو ترجیح نص ته حاصل وي.
نور په دې باندې اعتراضات جوابات شارحینو کړي دي مخکې وایي وذي مخير وهو ابن عتيق النجاشي قال أبو عيسى حديث أبي قتادة حديث حسن صحيح وقد اختلف أهل العلم في الرجل ينام عن الصلاة أو يلقاها فيستيقظ أو يذكر وهو في غير وقت الصلاة او دې په داسې ټیم کې وی چې دغه د مانځه وخت نه وي شوافی هغه د غیر وقت صلاتین مکروه ټیم مراده دي چې کله په مکروه ټیم کې ومي بیا هم د منځ ادا کولای شي ولیکن ظاهري الفاظ چې دي دا د احناف او د جمهور تایید کوي ځکه د غیر وقت اطلاق په مکروه ټیم باندې نه کیږي بلکې په قضا ټیم باندې کیږي وهو في غیر وقت صلات چې دغه د مانځه وخت نه بلکې قضا شوی عند طلوع الشمس و عند غروبها نو دی په معنا د مکروه ټیم غوښته دي چې د طلوع الشمس یا د غروب ټیم حالانکه د غیر وقت نه یا د غیر وقت صلات نه په خپل د معلومیږي چې دا د مکروه ټیم مثلا نه ده بلکې د قضا مثلا فقال بعضهم يصليها اذا استيقظ او ذكر وان كان عند طلوع الشمس وعند غروبها وهو قول احمد واسحاق والشافعي ومالك ائمه الثلاثه قول فقال بعضهم لا يصلي حتى تطلع الشمس او تغرب بعضهم مراد احناف دي ترسو پوری طلوع شمس نه شوي یا تغرب غروب شمس نه شوي تر هغه وخت پوری مونږ نشي کولای ينقص الصلاه چې مونږ داغه نه هیر شي قال حدثنا قتيبة بن وبيع بن معاذ قال حدثنا ابو عوانة عن قتادة عن انس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من نسي صلاة فليصليها اذا ذكرها څوک چې شیر کی منزله نو هغه دی بیا وکي اذا ذکرها کله چې ورته یاد شي وفي الباب عن سمره وابي قتاده قال ابو عيسى حديث انس حديث حسن صحيح ويروى عن علي بن ابي طالب انه قال في الرجل علي رضي الله عنه من قل لي دا غسړي بارکی ویلي دي ينسي الصلاه يصليها متى ذكرها في وقت او في غير وقت نمونږ چې د غیر وقت نه مراده قضا وقت ته مکروه ټیم نه ده وهو قول احمد واسحاق ويروى عن ابي بكر انه نام عن صلاه العصر فاستيقظ عند غروب الشمس او دا ابو بکر نه هم روایت ده دیو د شیو مازیګر منځ نو کړه چې راویښ شو بالکل غروب شمس نږدې ټیم ده نو حناف تخصیص د دې یو ورځ کې الا عصر یومه وینا فلم يصلي حتى غربت الشمس وقد ذهب قوم من اهل الكوفه الى هذا اهل الكوفه هغه دې طرف ته دي امام ابو حنیفه رحمه الله واما اصحابنا فذهبوا الى قول علي ابن ابي طالب او زمون علماء د حجاز هغه د علي ابن ابي طالب رضی الله عنه قول اختیار کړي باب ما جاء في الرجل تفوته الصلاه بايتهن يبدا تړینه منځونه پاتې نو کم یو منځ به اول کوي ابي قال حدثنا حناد بن شيمان بن الزبير النافع بن جبير بن مطعم ابي عبيده بن عبد الله بن مسعود قال قال عبد الله ان المشركين شغلوا عبد الله بن مسعود رضی الله عنه فرمایي چې مشرکانو شغلوا رسول الله صلی الله علیه وسلم مشغول کو نبی علیہ السلام عن اربع صلوات یوم الخندق تسلور منزننا د خندق په ورځ باندې عن اربع صلوات بعضی روایتونه کې یو منځ راغلی په بعضو کې د دوو ذکر دی بعضی روایتونو کې درې ذکر دی بعضو کې دلته اربع صلوات د سلور ذکر دی داغه جواب دادی
چې دا خندق دا یو ورځ نه و بلکې خندق کنستو کې څو ورځې لګېدلې په بعضې ورځ یو منځ رستو شوی دی په بعضې باندې دوه او په بعضې باندې درې منځونه دي یا څلور په اصل کې څلور منځونه نه دي پاتې شوي دلته کې ان 4 صلواتین دا تغلیبا ویلی شوی ځکه روایت نه بخپله بدلېږي د ماسخوتن منځې د ټول منځونه یې ماسخوتن راوګرځوي نو ماسخوتن خو په خپل وخت کې ادا شو مازیګر ماښام مازیګر اول ظهر دی ظهر عصر مغرب او عشاء نو عشاء خو په خپل وخت کې دننه شوی دی دا تغلیبا ویلی شوي دي گویا کې د ماسخوتن دا منځ د خپل معتاد وخت نه رستو شوی نو دا یې هم په دې قضاو کې حساب کو چې دا هم قضا دی نو تقریبا دې ته دا حکم شامل اصل کې د نبی علیہ السلام نه درې منځونه پاتې شو ماسپخین مازیګر او د ماښام او د ماسخوتن دا تقریبا داخل شو حتی ذهب من الليل ما شاء الله حتی چې د شپې صحیح سلاړه څومره چې الله غوښته فامر بلالا نو بلال ته حکم وکړو فاذن اذان وکړو ثم اقام فصلى الظهر ثم اقام فصلى العصر ثم اقام فصلى المغرب ثم اقام فصلى العشاء اذان د یو د پاره وکړو او د هر منځ د پاره جدا جدا اقامت نو ظهر عصر او مغرب دا درې وانه قضا شیو او عشاء په خپل وخت کې دنه وشو خو لیکن تاخير پکې د خپل معتاد وخت نه راغله نو هغه په دې حکم کې داخل کو چې دام پاتې شوی دی چې نبی عليه السلام دا منځونه ترتیب وار را ګرځولي نو مسله د ترتیب هم رااله د صاحب ترتیب منځونه پاتې شي نو هغه به څه کوي دې کې نه ایمو اختلاف دی امام شافعی رحمه الله په نسبت د صاحب ترتیب د پاره ترتیب مستحب دی او ائمه ثلاثه جمهور په نسبت صاحب ترتیب د پاره ترتیب واجب دی ثمره د اختلاف په پدې کې راوځي چې چانه درې څلور منځونه پاتې شوي دي او د غیر ترتیب وار راوړي ماسخوتن مخکې کې او مازیګر پسې ورپسې کې او ماښام ته رستو کې د امام شافعي سے په نسبت په د باندې اعاده نشته او دا ائمه ثلاثه په نسبت دا واجب الاعاده دي بیا به دا منځونه راګرځي ترتیب وار او ترتیب په سره ثابتېږي بیا د ائمه ثلاثه په خپل منځ کې اختلاف دی احناف په نسبت د ترتیب د سقوط لپاره درې وجې نمبر 1 کثرت الفوائد فوت شي او قضا شي منځونه هغه ډیرو نه مراد دا دی چې 15 نور واوړي شپږم پکې داخل شي لکه تکرار ته ورسېد کنه شپږم منځ دا مکرر دی ورځې 15 منځونه دي کله سحر نه دی پاتې شوی چې سبا د سحر منځ راغی چې سحر پکې دوه پیری شو چې هدي تکرار تر شي دا کثرت دی دویم ضيق وقت تنگواله او نمبر 3 نسیان چې هیر شي دي اوس ورته بیا یاد راشي زمانه خوشپک منځونه پاتې شوی دي یا ډیر وخت هیر